اول د اختر المنځه وخت معلومو. اختر المنځه وخت څه شی دی؟ اختر المنځه وخت سبایي کله نمر راوخیږي نو هغه نمر سیوان اذا شي تقریبا 15 یا 20 منټو بعد دغه د اختر المنځه وخت شروع کیږي. صحیح ده؟ کومې ورځې باندې اختر وي هغه ورځ تر زواله پورې دغه اختر المنځه وخت زواله پورې د منسترګه بالکل څه مانځ کې شي نو اندی وخت پورې المنځه وخت او دینه بعد بیا اختر المنځه کیږي. صرف فرق دغه دی چې علماو لیکلي دي څه وړه اختر کې دغه لږ شان تاخیروالی پکار دی. هغه وجه دغه علماو لیکلي ده چا چې هم سرسایانې ادا کړي وي هغه ښې طریقې سره وخت ورته میلاو شي هغه سرسایه شي کې ادا کړي. او غټ اختر کې لغنی تخیرواله نه پکار دی بلکې جلتی پکار دی. زر اختر المنځه وشي او غټ اختر هغه وجه دغه دی څه قربانۍ دپاره څه کوم وخت دی هغه وخت ښې طریقې سره میسر شي دا عظیم عمل ښې طریقې سره هغه قرباني چې شي ادا شي. اختر المنځه دپاره نه اذان شته او نه اقامت شته. صحیح ده؟ نه اذان شته او نه اقامت شته. د اذان او اقامت نه بغیر دغه اختر المنځ کیږي. صحیح ده؟ اول طریقه دغه مختصر غني طریقه دی د اختر المنځ دا د عامو المنځونو په شان دی. صحیح ده؟ فرق صرف دغه دی چې شپږ زواید تکبیرات دي اندا ورکیلی شي نور د عامو المنځونو په شان دی. تفصیلی طریقه دغه دی اول به څه کله راشي اول به زیره خبره دی اول به نیت کوي. به نیت مختصره هم شته او تفصیلی هم شته. صحیح ده؟ تفصیلی نه دغه دی چې زه 2 رکعاته واجب المنځ ادا کوم د وړه اختر خاص الله رضا دپاره سره د شپږو زایدو تکبیرونو سره په دې حاضر وخت کې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې پلوري. دا خو تفصیلي نیت دی. ها مختصر نیت هم شته. سړی دغه وایي تاسو ته مخکې هم ما دا خبره بار بار کړې ده چې نیت دا د زړه کسه تیل شي. که یو سړی دغه وایي چې زه صرف 2 رکعاته واجب المنځ ادا کوم د اختر المنځ بس دا هم وشو بس. صحیح ده؟ یو تفصیلی نیت دی او یو مختصره نیت دی. صحیح ده؟ او زړه قصد دی که چا څه په خولې باندې ویلو ثواب ورته ملوي کې ښه خبره دی. صحیح ده؟ دینه بعد به بیا امام صاحب وایي چې الله اکبر اور مقتدیان به هم ورپسې څه کوم کسانو پسې ولاړ دي هغه به هم ښې طریقې سره وایي چې الله اکبر. صحیح ده؟ لاسونه به وتړي دغه ثنا څه کوم دی سبحانک اللهم وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا اله غیرک امام به هم وایي دغه شان څه کوم مقتدیان دي هغه به هم ښې طریقې سره وایي. صحیح ده؟ دینه بعد بیا زاید 3 تکبیرونه. صحیح ده؟ امام به وایي الله اکبر لاسونه به تاسو پرېږدوئ امام به هم پرېږدوي کوم کسان دي هغه به هم پرېږدوي. صحیح ده؟ یو تکبیر بیا به الله اکبر. صحیح ده؟ بیا به الله اکبر. دریم تکبیر نه بعد به امام څه کوم تکبیر یې نو ښې طریقې سره به لاسونه چې شي دا به تاسو وتړئ. صحیح ده؟ بیا به تعوذ وایي او تسمیه به وایي تعوذ به وایي حسب به دستور سورة الفاتحه به هم جهري وایي تیزه باندې. صحیح ده؟ یو صورت به ورسره هم میلاو کی نو دغه شان دغه پیله رکعت چې شو دغه مکمل شو. صحیح ده؟ دویم رکعت ته کله امام اوچت شي. صحیح ده؟ نو حسب به دستور به امام به لګی شي جهري سورة الفاتحه به وایي دغه شان یو صورت به ورسره میلاو کی. صحیح ده؟ اوس رکوع نه مخکې 3 زواید تکبیرونه دي. صحیح ده؟ رکوع نه مخکې 3 تکبیرونه به وایي الله اکبر لاسونه به پرېږدي الله اکبر لاسونه به پرېږدي. صحیح ده؟ بیا به وایي الله اکبر لاسونه به پرېږدي. څلورم تکبیر به امام به هم رکوع ته لاړ شي او د څه کوم مقتدیان دي دا به هم چې شي رکوع ته لاړ شي. صحیح ده؟ دینه بعد هغه عامو المنځونو په شان بیا طریقه دی. صحیح ده؟ کله چې کله المنځ وشي هغه نه بعد بیا خطبه دی. خطبه دغه یلی سنت دی اورېدلې دغه چې شی دی واجب دی. بس خلک دغه کوشش کوي چې کله المنځ وشي ډایرکټ پسیږي بیا. صحیح دی؟
یلی څه شی دي سنت دي، اورېدل دا څه شی دي واجب دي. کله امام 2 خطبې وایي دعا وشي نو هغه نه بعد بیا ته څه شي فارغ شي بیا ته کور ته تللی شي. سیده دغه مختصر غني اختر المنځه چې شی وه طریقه وه. امید ساتم څه ښې طریقې سره به تاسو ښه شوي پوه شوي.